الله عليه وسلم في الميزان والترميم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الاسماعيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صدق النصالات للنساء أو من قدرين كل عليه خبر لنا فنحن بيرد كل عليه خبر من شلاك خيري. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صالح قال حدثنا شيخ حسن عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا فقال رجل رايت كان الانسان نزل من السماء فوزنت عند ابو بكر فرجعت عن ابي بكر ووزن ابو بكر وعمر فرجع ابو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو فرمائی چې رؤیا د انسان په میدان بدل کې او په ورته کې ابو بکر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال ذات يوم ما يوزنا بار وجدادات حمد تاکید والے استعمالی فی ذاتی معنی فی نفسی فی ذاتی تاکید استعمالی او یا ذات په معنا د ساعت سره واقع ساعت یوم من رأى منکم رؤیا ورته خوب څه دلیل نه وي نو بیا پیغمبر مبارک ولې د پوښتنه ور ماته د قانون ویلو دې کې ټول افراد او تفرید یو حکم شرعي به نشي ثابتول لیکن مبشر دے جو فیدائی دا اللہ دا طرفنا دا انسان دی رد یو القاء کئی فقال رجل کن رجل یو سڑیوی کأن میزانا گویا کدا کأن نزکوی اذا خوب تعبیر بلکہ سڑی ارز نشی کولے بعض حرفونا دماغ کی رسکی او یری کے نزکا کأن لفظ وی میزانا یو کل نازل فی الاسمان فوزنت انت بابو بکر ورجحت انت بیبی بکر ووزنت أبو بكر وعمر ورجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان ورجح عثمان. هذا کوئی بھی خبر وردین سماع المشروع بالترتیب کے صحابہ فضائل معلوم او دا رسول اللہ مبارک نفس خلافت خلافت اربعه او دا خلافت آغاز بیان دا کل صفاحی نو ثم رفع الميزان تلقوا الكشف فرأينا كراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ست لوا هذا أمن وأمان وهذا عثمان بس أمن وأمان عثمان ووفاته بدل نشور وشوا وحضرت علي ومعاوية بن دنا والسيدة عائشة وبه قال حدثنا ابن حسن الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا مصعب بن عبد الرحمن عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قالته خديجة إنه كان صدق وإنه مات قد أستاذ الظهور نمك وفات شبه ظهور غلبيته نو دا نبوت نا مفصل جمدیو دا ظهور نمخ کے دا رسالت او دا نبوت پر ایمیاس کی یا ایوہ المنتصر نمخ کی دیو افاتو فقالتم اريد ما تقول لشيء فخوف کے والی سیاب بیان ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. فذا پیغمبر کو واحد اور سپینا جامع یہ سڑے بخوف جوڑی فذا الانسان الجنتیت شابته. هذا حديث غريب وقال الرحمن ليس عندي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ببكر بن عمر رضي الله عنهما فقال رايت الناس اجتمعوا فنزع ابو بكر ذنوبا وذنوبين فيها جمهور غير واستياد جمهور قال هذا ابو بكر خلافه اشاره دو قال تقریبا له قومان دا هم وای باقي الله تبارك وتعالى سمورات او باندې اوخلو کې له دوه او تکلیف او توکلو کې نو سلطنت چلول و تکرار ولی دلته مانعين زکات به اما باندې کسان متدین هغه ترجمه شروع شي دغه د مسلمانو الکذاب فتنه نو ګران او دا نو کار دا ټول څه وبدونو او په تکلیفونو کې دی لیکن والله یغفر له الله دې ورته مغفرت وکړي الله دې وبخي سمته فلدنا حکومت سلطنت د انتشار سکارو نشو نو خبره نشته الله دې ورته مغفرت او ثم قام دا نه چې دې له ګناه
ګناه شوې ده او دنه کوتاهي شوې ده خو ډېر کارونه وکړل حضرت ابوبکر صدیق په خپل زمانه لکه قرآن حکیم دا یې مدون دی ولیکه باقاعده د قرآن حکیم او جهادونه یې په دې درمیان کې کړي دي او د ټولو نه لویه خبره دا چې مسیلمة الکذاب یې مردار او د ټولو نه لویه خبره دا وه چې که دا مانعینو د زکات سره معمولي کوتاهي کړې وه نو سبا به نور احکامات به خلق کړل نو سخت موقف یې اختیار حضرت عمر ورته ویې څه کوې هغه خلک وجنې چې هغې کلمه وایي او منځ کوي ویل لأقاتلن من فارق بین الصلاة والزکات نه پرېږدم ګوره عمر څومره متشدد و سخت و لیکن هغه دوی مه کوئ کوم او بیا عمر وایي وروسته بدر کې د ابوبکر رضی الله نو دا خو ډېر لوی کار یې کړی دی ډېر لوی کار یې کړی نو والله یغفر له دا معنا نه ده چې یو سړي نه ګناه کېږي مغفرت نه وي هسې هم یو انسان چې څوک وخت نو د مغفرت دعا وکړي او ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې کله مغفرت مصادف شي د محل مغفوره سره وایم نو سبب د چا ګرځي د رفع درجات خو خیر بیا هم بادشاه له د مغفرت دعا وکړه ځکه ډېر اهلیت یې په غاړه دی هر چا ته بادشاه نشي رسېدلی خامخا د بادشاهۍ په امور کې څه کوتاهي کېږي بیا څه وایي ثم قام عمر فنزع ورته یې راوویسته نو چې ورته یې راوویسته نو فاستحالت زنوب غربا نو دا بورقه په غټه بورقه باندې ګوره اوس د خلافت د امور نه تعبیر په بورقه کې په بورقه خلک دوبره وباسي خلک سیراب شي نو بادشاه هم خلک سیراب کوي خلکو له خپل حقوق ورکوي هم روحاني ته ور هم جسماني ته ور جعلنا من الماء كل شيء حي نو غټه بورقه شوه نو فلا الموضوع العبقريه یو پهلوان یفري فریة يفري كفريه فريه يعمل عمله دا سي عمل وجد عمل بشان يفري كفريه دا عمر بشان عمل نه چوتو ډېر پالوا زبردست عمل وکړ زبردست سمته دنیا سیرا کړه سمته چې سلطنت د حضرت عمر په زمانه کې دوی شلکه مربع میل ته خور شو بایستا مربع میل حتی ضرب الناس واپس جو خلق عدن تا عدن حوستا وی سالوی راوستن و سیران سمتا دنیا راوان و بیت المال نویشی جنوبت او غنیمتونو کے احتی خلق لمن کولے او دنیا فتوحات را قربت خلق تاسی زبردست کاری ہوتا دا کوئی گیت محمد نو دا رسول اللہ مبارک سوات ویلی کی دا خوب اخبر لیدلی دی مدی که اشارت ستا شو حضرت ابوبکر صدیق نلگ عمر خلافت تا او دا حضرت عمر تقویت تا خلافت تا کہ دنیا کا بفید رسی دا پولیس نظام نه جوړ کړی حضرت عمر په زمانه کې حضرت ابوبکر او رسول الله مبارک زمانه کې صرف فوج یعنی سم مجاهدین چې کافرو سره په جهاد کوم مدد زمانه کې فوج وای او حضرت عمر فاروق یو بل طائفه جوړ کړه وینا دا چې مجاهدین دی فوج دی دا خو سرحدات باندې کار کوي کافرو سره مقابله کوي امن او امان هم څنګه سات پکار دي پولیس نظام هم به دڑار د ترسیل نظام هغه جوړ سفارتي نظام هغه جوړ او مواصلاتي نظام مواصلاتي سره لارې کوڅې برابر کړي ګلونه جوړ کړل په زمانه کې ټول مواصلاتي نظام دا جوړ او د والیانو تقرری ځای په ځای او د قاضیانو تقرری ځای هغه جوړ کړل او د بیت المال فعالیت د بیت المال کسي فعال دا جوړ کړل او بیا دا انتظامی امور چې پولیس دي او عدالتي امور عدلیه دې زبردست برابر کړي انصاف هر ځای رسیږي او احتساب عمل احتساب دې نه آشنا کار جوړ کړ احتساب په ټولو والیانو باندې په ټولو قاضیانو باندې یو طائفه جوړه کړي چې تاسو ګورئ رشوت باندې د کرپشنونه کې او د روانيونه او چې چا به معمولي غوندې غلطي کوله نو هغه لري کوم معذور کاوه نن سبا هم دا د برتانیې مخکې چې کوم بادشاه ټول بلیر ورته وایي د دې مسلې نه مخکې هغه چا تپوس وکړه وایي چې ته بادشاهي کې د هر بادشاه یو آیډیل دا یو نمونه کې د داسې حکومت چلو غواړي دا آیډیل څوک دی وایي زما آیډیل عمر فاروق دی او نن سبا د عمر لا چې دا د قانون د حضرت عمر دا په برتانیې کې چلی هغه غیر استفاده عمر لا ورته وي عمر قانون ورته وي
نو دا مولانا صاحب دا الله پاک دا یو دې دا وکړه دا په دغه د باندې خلک وي دا مونږ د حکومت په چلولو نه کوي مونږ د حکومت چلولو د حکومت د کافرانه نظام په واقع باندې مونږ نه کوي دا فاسقانه نظام وي په باندې مونږ نه کوي او بچر د قانون د قران او د سنت په مداري مشر او داري کوئی عالم نه مولا او نه کوئی مړه نن سبا دو پندو سے دا سے کل کے رہے مانے دے او نن سبا کو مولیا نه کوئی نن امریکا راځي او په خپل کې ودا بری مذاکرات او نن انډیا بھارت راځي او په خپل کې ودا بری ما سره مذاکرات او نن چین او روس او ټول راځي او دا مولا طالب په خپل کې سره ناس دا څه کوي په خبره نو حکومت په حالت ابو بکر کوي دا حضرت عمر کوي دا اسلامی حکومت اور بسے شاہ اللہ پاک کے افغانستان کی بس مولانا دیر دعاگانے کا بخار دیر توقعات خدای مکہ بیونا ہوئے گی خدای مکہ خطائی نشی خدا دعاگانے اور تو اس کا وئی برکات نہ پڑھتے ہوئے شکریہ اور بسے شاہ میرا وبالباب عن ابي هريره رضي الله عنه على حديث صحيح مالك بن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن مروي النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت امراه سوداء إذا مدينة وتمحيا تلارا محيا يوفيتا ما تعويله كي وفاد الدين قلب يوفيتا ورا وبه نا مدينة هم كده بيمار ډکوا هذا ابو بکر کرا نه جوړ هذا بلال بن جوړ هغه وایي چې دا وسخاو په باندې لاستو کې بدلې نو الله پاک دې سم دعا وکړه مصححها خدای مدینه جوړ اللهم بارك لنا في سائها بمدها وسائها وَلَمَّاهَا خدای دې نه تبل لریکي نو دې خو بولي وګوره تور خدای په برسای پتاو لګي ته تشکیل تور خدای په برسای سره ولې ورته لکه چې خدای تور مې وساري په بری نو خدای نه کټ فتنه ملا کوم خامن بدی یریږي د شپې منډه وتی وای چې خدای تاسو په لاسه چې کړه مې نه خدای په دې بدل څه خدای ورپې وی دې په چې تور د پوری ډاواله کړی دی غیر وته وکړه دوی مکه دوی مده د ګورټي دنده وکړه حاصل یخذ تور می بلا تک تور او سره په بری او صحابین دي او داسې د باندې مشپدا سکلې کنه خدای ته چې ګټ تکړه مولامي ټولې نه باندې باندې وښه پتا نو ذکر رسول الله مبارک تور صدا او بیا بلا شیشه کا چې په سری سره صفای خیال بابا سره سره چې وختنه صفاکی د صفای خیال نه ساتي نو معلومه کې د اسلامي فتنه او بس شکل مې نو دا وباشوا ورپسې شا دینه خاص دینه دا معلومه چې تور خزر مکه سپینه خزر وکړي دینه دا معلومه شو چې خدای ته وصیت کوي چې ګلدان صفای کوا بابا سره نه ګرځي حکومت پکې وا او چې خاوند د ټول کې په یو خبره تتاویږي مخکې دا ها وبه قال اخبرنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان لا تكاد رؤيتكم لتكذب واصدقكم يا اصدقكم حديثا قربت زماني شابته ورؤيا ثلاث الحسنه بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها ألا يحدث بها أحدكم فليقوم فليسلم على قال أبو هريرة رضي الله عنه يحبون القيد وأكرههم إلا القيد ثبات بالجيل قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا من جزء من 46 جزءا من النبوة فقد رواه الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوع وحماد بن زيد عن أيوب وقفه وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي قال حدثنا ابن جبان عن شعيب بن قال حمد عن أبي حسين عن أبي جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن نقول مخوف کې خسرې مکلف نه دی د خوب کې انسان تر سرو درو باندې ویني نو دا څه ګناه نه ده او خو خشم نه دی
دا سشے دے دا دنیا غلبہ شو یہ سڑی باندې دنیا غالب دا دنیا سے گزینت تے کوئی کی خبر دا پیغمبر بنا کے سرو درو کرنی دا غیر مناسب دی پیغمبر مبارک پیغام علی شان گناہ نہ کرے ما دا کوئی حقوق کے سڑے غیر مناسب دی نما تعالی وحی پر بحث کی کوئی ورکا نما کوئی فتوا راتا فاولتهما كاذبين يخرجان من بعد زمان مرگ نفسنا من بعد ظهوري زمان نفس يوم مسيلمة صاحب دا يمامي دي يوم اسود عنسی صاحب دا سمان سرو در برنی سا تقول پتم لگی دا ادا بندی دا سرو در صرف مال و دولت دا لگی ہے صرف سلطنت و حکومت دا لگی ہے یو دا اور دویم دا کہ صرف دا دنیا زینت دے ظاہر کے بیو پوکی وقت میں گی دے وطا ہو چہرے گرما ذہن کے سوچ پر کو فکر مکاوا دا ظاہری سے مزینت دے دا ممکن اور پتا ہو ببوجی وقتائی لکه سړی په دواړو لاسونو کار کوي یو لاس ته ګوري بل پام یو پام ګوري نو بوج پی در باندې او بل پام ګوري نو بوج پی در باندې دوه کسان دي دواړه نو وته او دا ورته پس خلک غلي نو خلک هم ورپسې غلي خلک به منګلتیا کوي او په یو کوګي وخت میږي شابه وبه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابو الرزاق قال حدثنا ابو بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان ابو هريره يحدث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله زلة يدعوني ينطق منها الصمت والعسل وليشاد بمعنى ولين ده انسان ده فعلی ده پاره ده وجود ده قوت ده پاره او شاک و شفا ده دعا نسیدونا تو قرآن و سنت ده مراد دی سب ده مراد دی قرآن و سنت ولی ده انسان ده روحانی غذا ده لکه ده مرد بشان او شفا ده روحانی شفا ده لکه شاک و من ده ورأيت الناس يستقون بأيديهم ځان سیرابو بلا سنو بلاس کې خلق واغشته ځان سیرابو نو څه دې مراد شو د قرآن عمل د قرآن اخذ فالمستكثر تو مستكثر او جاهلي شي پړو او ژوند مستقل ورأيت سبب يقول يريد واصلوا د اسمان نظم نو فقارا کته مړي دي یا رسول الله اخذ تطاب دې پړي اخذو نو فعال او تبر په فاتح ولا سوچ کا وقت ثم اخذ به رجل بعدك بل سړي مستانه بس اخذو دا بل سړي سو حضرت ابو بکر فعلى ان ببروحه ثم اخذه رجل بعده بل سړي اخذو بسوق عمر فعلى ثم اخذ به رجل بل سړي په اخذو عثمان فقطع به ابي برابر براونه خط لاغه پتا رسې بل سوق لري ابي برابر براونه خط لاغه پتا رسې بلکہ آغاز سے بے کش لے دلا قد پذور دے خلافت واغشتا ثم حسین لہو بیا وصل راگی داغ دفا سمطب چی اللہ زانتا وہ وقت خلافت خود مزور لڑا بخوشالے برا لانا اللہ اکبر بخوشالے برا لانا ثم حسین لہو سا اللہ تخوش اللہ تلا فعلى به فقال ابو بكر اي رسول الله حرف ذلك بأبي انت وامي بلا تقديري لا مؤمن نقول والله ما اريد اشير تعبيرك فقال بك اعبرها فقال اما الذله فذله الاسلام واما ما ينطق من السمن والعسل فهذا القران دينه وحلاوته ورد ظاهري ذو الله تبارك ويواد القران والسنه دعاء تذكر شيء خبر لینو هو حلاوته د دې توقتل چې وړي نرم دي او شاته واګي دي دې دا تعبیر مده دا لیکن دې تم کتلې دي چې دا قرآن عمل دې مراد دي څه مراد دي عمل قرآن دي او شفاء روحاني دې مراد ده وعمل مستقل والمستقل هو المستكثر من القرآن او مستقل جواز القرآن دې قرآن او سنت دواړه دې ته جواز القرآن هو نو متن دې حدیث شرح واما سبب الواصل من السماء الى الارض وهو الحق الذي انت عليه اخذت به ويعليك الله تعالى الا بربه ثم ياخذ به بعدك رجل اخر جاءت لك ويا ابو بكر ويعلو به ثم ياخذه بعده رجل اخر بصوته عمر ويعلو ثم ياخذ بعده رجل اخر بصوته عثمان ويعلو به تدرك هذا من انتظار عليه ثم ياخذ اخر ولا صدق في سرور راوستا
انقطاع مدري مدفع زورا وسط ضرورة بيان كتب ثم يوصل بيانه به إرادة تحدث بعد بيانك أصبت وما أخطأت قال من أصبت بعضا وأخطأت بعضا وبعض الحضرات بدأت يقتي وجد أمانة به لكن بعض العلماء وجهنا أصبت بعضا تعبير دي وأخطأت بعضا إذا ما بمحكي تعبيرك جماعة الإبراهيم ما بخط تعبير أصبت بعضا شابسي تعبير دي وكرتيك دي وأخطأت بعضا زمانا إذا ما ممكن تعبيرك فده عالم مثال خبرك ما تسونا معلوم اللي تقول خطأ دلني معلوم ما تدري فريش ما بيخطأ تعبير كده سو کوئی دې کې خطا اینا او سو کوئی مستفاد نه چې کوم دې خطا اینا اوس پته نه تا چې دا د اسلام سره دا غوړلې تشبیه ورکړه چې رسول الله مبارک عليه عدل او انصاف مراد او کې د اسلام یو خاص شعبه او په مطلق اسلام ته مراد او دا خدای تعالی سره سره اختلا ولا تعالی سره سره اختلا هو اما السبب وهو الحق الذي انت عليه حق ته وامشتو څه پته لګي چې دا حق مطلق دین اسلام او شریعت ته چې رسول الله مبارک عليه څه شی مراد تا دا حق یو خاصه نوعه به مراد و یی چې هغه پیغمبر مراد کړی دا خو عامه اجمالی خبره وکړه او څو دا انقطاع ولا خبره کیږي بارك الله تعالى ودي اقسمت قسم دركما مور بلان من القربان بلا تبديلا يا لا تخفي ما لا خبر لك ما الذي اخطأت فقال من لا تقسم قسمنا كما وأسرست حديث ساكت يديشي رسول الله مبارك وتبيان كري اور آمینی ذکر کرے لیکن بعض علماء وچنا فی نفسی تعبیر ٹھیکو فی نفسی تعبیر تو ٹھیکو نو پیغمبر مبارک دیدی شی بعض جزیات کی تفسیر کے فرق ہو نو اگر پیغمبر مبارک ذکر نہ کرو خلق من خلاص والمسيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو جرير عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في الصبح قال الناس بوجهه فقال هل راى احد منكم الى الليله هذا حديث حسن صحيح يروى عن ابن جرير بن حاج من ابي رجاء عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصه طويله وهكذا روى لنا قدام هذا الحديث عن ابن جرير مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهادة هذا يقال امام بخاري الترمذي رحمه الله عليه ابواب الرؤيانا شهادات بشروع مناسبت اسره مناسبت دا چې دا خوب څوک بیانای نو بعض وخت نه اشنا خوبونه بل نه مانی مری وسره لفظ اشهادو یا قسم وي نماز قسم کې ما دا خوب دي زه گواهی کوم چې ما بیگا مدینه منوره لیدل یا بیت الله تعالی ما خلق په اعتماد نو دلته کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر شهادت ته مناسبت شو نو دې باندې زوی چې ګورې کدارو خوب دا خوب باندې ګرځو کې ولې درته دې وې درو شهادت مکه ورشتیا کا څه مطلب کو خوب دې نه لیدلې نو په درو ما وایا قسم په مو ورته گواهی کو او دلیل دې وی او دې مناسبت شو او شهادت څه ته ویل کېږي شهادت په لغت کې څه مشاهده نه ماخوذ شاهدم چې گواهی کوي شاهدم چې څه کوي گواهی کوي نو څه چل کوي مشاهده کوي غالبا شهادت په خپل علم هم صحیح ده برازي ان شاء الله تاسو لیکن دې اکثر مشاهده کې زید عمل وجه یا زید عمل حق وقع یا زید زنا کوله مفعول ده هغه نه پس دې بیا اقرار د قاضي په وخت کې مشاهده یو ویندا دې کله قاضي سره ادا کوي دې لفظ اشهد وایي قاضي سره ادا کوي لفظ جاو سره اشهد دې گواهی ورکو گواهی سره ما مشاهده کړی دا نو په دې نسبت دا ځکه ورته شهادت وایي او په اصطلاح کې څه ویل کېږي اصطلاح کې اقرار دې على الخصم بألفاظ مخصوصة في مجلس الأمير وما يقوم مقامه إقرار على الخصم فخصم إقرار کے بألفاظ مخصوصة او بمجلس تا جا کے دا امیر کے یا نائب دا امیر کے قاضی دے یہ دا شہادت ویلی کے
ضغط بس شامل ناصر. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرو الانصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها. اذا كان شهادة المسلم ما كذا غنى جدا المسلم. ودرتك السؤال وقع. إذا كنت تعارض رأي كتب الحديث كهذه في خلق شهادة فتزورنا قواري ودي بشهادة كذا درجات. أرجعت لكنا. يشير ده برامج. سو بديتنا بشهادة نكى ودي بأشهد وكي ده درجات. أو درتك السوي درتك ويكنا يأتي بشهادة قبل أن يسألها. العلماء الذي بالمسكت تدبير كاهي. Tadi nawi aga morad ni cibal jata ni malu. Tadi na aga shay morad ni cibal jata ni malu. Takade yosali haq de, aw yosali ighla kareda, aw bal jata ni malu. Aw sirf kata malum de, tadi waqti makhama ka wajib ka je ihya aw kawfash. Aw aga cibal moradi aga shahadatul zur de. Ajuda shay. يا الذين مراد أمانة وديعة ما سرج أمانة وديعة خاطر أو مرشو تبى فورا ده نبي توي مجال كلا شيء زكويكم ده خبر إذا زمان لا مال نري زمان روح مال نري زمان بچو نري دستار لا مال ما سرج أو أنا شكم في ممانعات ده رقم يو شهادة الدول أجدا شيء أو ده أجدا شيء والوسيشة. وبه قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا تكتب لك إحياء حقوق العباد والذي كون شهادة الله أو إحياء حقوق العباد لي بيامك من ستر على مسلم ستر الله عليه سوق فرقنا ولذلك بديك برادي حقوق التعاون بيستوى كان في كذا وتبوايا بقولما بدي كنا ولذي بوايا ده يوم بربيا بدوي توبة بس تدوي كي كنا برادي خالد ده كذا جانا كاره ولذي بس بريك ده كان ما هي هذه تجاوي مكان بس توبة دي وباسي وتبوايا شراب يستخدم ولذي ما هي هذه نفسي ولا ورقة ما هي باشا تدوي شيء بخير ندا ada juga surah kota Pradi Opui also de Pagalau ni de Pradi Wato Jawal ke India gawi tataktum syahadata faman yaktumha fa innahu ma asimun jimodai da talagu ki ana apari mahmul ya hukum secara takluk tidak hebat au jika berani man satara ala muslimin ada jimodai talagu nakai ya ada hukum pada bandegan usaratan mutaluk ni وبه قال حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن وقال ابن ابي عمرو هذا حديث حسن واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمرو واختلفوا على مالك بن به حدثنا به جمالك نقل به وحدثه انصاري يحيى بن موسى نقل قول معنا ومعنا مالكنا لدى احمد بن حسن عبد الله بن زمان هذا مالكنا ورفع السند انت مالك عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وعن ابيه ذكر ابدي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمرو الانصاري او ذكر ابن ابي عمرو ذكر ابن ابي عمرو هذا حديث حسن اكثر خلق به عبد الرحمن ابن ابي عمرو. Lalu kan baru tadi dijawab dari para malik riwayat hadis para batu an Abi Amrah yang masih tahta bab itu. Para batu an Ibn Abi Amrah atau Abdul Rahman Ibn Abi Amrah Al-Fariyullah As-Sahdi. Indana لأنه قد ذكر مالك أن أبو مالك بعد الاختلاف هذا. مالك يكون شاكر الفاري دين الله أبو عمرو وي. وهذا مالك دابل شاكر كده. أغا أحمد بن حسن دابل ابن أبي عمرو. وهذا مالك نلاوي نور سمردي أغا سوق ويبيا. أغا ابن أبو عمرو ده فهذا حديث النبي أبدا. وقد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرو. هذا من خالد. ويكفي. وهذا أبو عمرو رواية عنده وقد أنا قبلت قول سيد أبو عمرو زيد ابن خالد الجهني مولاه. هذا حديث غلول لأبو عمرو أو ذا ابن أبي عمرو ذا جزاء استغاث سواري وبسيشا. وبه قال حدثنا بشر بن آدم بن متى السماني قال حدثنا أبي بن عباس بن سالم بن صالح قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عثمان
خالد بن زيد بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير شهادة من اتى شهادته خلق حقوق تلقي جاز خپل حق نیمه یا ودیعه او امانت سره ده ویږي یا بل چا امانت چا سره جو تا د پته ده نو گواہی ولا ورکا شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد بن مشقي عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائن او خائنه دې شهادت جائز ده خائن نه مراد سو پردی مالونو کې کرپشن کوي کوي دوکې کوي فاسد دی او او شهادت د فاسد نه دی جایز مجلود حدان او نه مجلودا چې دوی ولا ورته په دې حد نه کوي او حد مراد دی حد غضب نور نه نور کو توبه واسي نو بیا خیر دی بیا توبه سره فقه ختم شي او د دې ولا تقبل له شهادت ابدا زمون پرې دا مردود شهادت دیګه کوو بس نو علماء وایي چې د دې توبه واسه مخالفت شهادت قبلي دغه په تفصیل په باب کې راځي ولا ذي غمر لاحنه او د حسد چې چا سره حسد دی او لاحنه ستویل کېږي لاحنه چې دې حسد دی مجرد الله حسد جو خام پتا درو نو نه ولا مجرد بمجرد شهادت څه په دې بس ناس دي کار کو دې پیسې راکاږي دلته پتا وروه هغه حدیث کې راځي چې قسم په شهادت ورکړي او نه قانی دا نه به قانی څه یو نه به کونا مړی خادم اول درو ولا ذلین فی ولا کې متهم ولا څه یو کس پرې په تدا نسبت کې زړه مړی فاسد دی ولا لقرابة وقرابة متهم ولا مفلار نرى هم مفلار دي خائتا کا دروجن دي فزاری بقانی تابع شو نور بکشتا شابه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يزيد بن زياد المشقي ويزيد ذو في حديث شکم دے قاضی د پر سره کې متهم دي په گواهی کې نو قاضی له اختیار دارشتا او په قاضی د پر کې متهم نه لري په گواهی کې او قاضی کو غواړي د واسطه بیا قبول شي ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديث وفي الباب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا ان يقبل الاسناد ولا قال عندنا ان شهاده ده حديث كمزور عنده ده كمزور دي لکه دې کې زیاده دي مشکل راغلي په دې علماء کلام کوي ها ولا متفردم دي په خپل اوسوي کوم ځای کې ولا من عند اهل العلم لا نعرفه فاقبله الا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد ضعف بالحديث ده ضعيف روايه دي نور ليس اشتا اذا غير ممنوع ولا يعرف الا من حديث يزيد بن متفرد وضعيف راويها وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا ومعنى يتذكر معلومه اذا كوي ده خائن او ده خائن مقابله نو خائن کو یو سړی خیانت کوي او د نور درو پښتوني دي او صادق د نبی په قانون لشي علماء تعویل کوي چې دا چا په مال کې چا سره ټګي کوي دا خلاف گواهی یا دا چې مناسب طریقې قاضي ولا قبول کوي او نور کې قبول او بل دې کې سره راغی وخت کې راغی کوم ځای کې دی زور پسې شمالنا ولا يصح عندنا من قبل اسناده ولا امر عند ذلك ان شهاده الغريب جائزه لقواته استدلال كل شيء اصول او فروع نشي کوله لا دوی له فروع لكل شيء گواهی واختلف بعضنا في شهاده الوالد للولد والولد للوالد فلم يجوز اكثر عن ان شهاده الوالد للوالد والوالد للولد وقال بعض اهل العلم اذا كان وكذلك شهاده الولد للوالد ولم يختلفوا في شهاده وكذلك شهاده كل غريب كل شيء مامان بلا وقال الشافعي لا تجوز شهاده الرجل على الاخر وان كان عبدا اذا كان وذهب الى حديث عبد الرحمن بن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهاده صاحب حنة صاحب عداوة ولي بدشمني ده خدروا ببيوي وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهاده صاحب حنة يعني صاحب عداوة وبه قال حدثنا حميد بن مسلم قال حدثنا بشر بن مسلم عن جويرية عن عبد الرحمن بن وقت عن النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله وحب الوالدين وشهاده الزور وقول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه
وجد شهادة الزور إشراك بالله बराबर लोग गुनाह के न दे और फिर पजदेव नंबर अल्लाह जिक्र करे दे मालूमी किदा कि देव तरने दे गोरे फिर माने कि तो अल्लाह सबकी के नंबर में ए शेर से दे अब शहादत जुर देगा तदरो के कोई के अपने शरीक नहीं होता है ना में शहादत जुर दे बेइतिकाद नशाबते सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर को वाली तवेली दरो ज़द वजदा कागे ताज़ुबे के महामा मतज़वीर को वाली तव और पसेशा هذا حديث إنما عرفه من حديث سفيان بن زياد وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد بن لأيمن بن حريث رضي الله عنه قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا واصل بن الأعلى قال حدثنا محمد بن حسين الناوش عن علي بن مدرك المهدي بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمرون يوم الشهادة قبل أن يسألوها هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما روى الأعمش عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا صح من حديث محمد بن حسين ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يوم الشهادة قبل أن يسألوها إنما يشهد الزور يقول شهادة أن يستشهد بيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفشو الكذب ما يبين كذا جهل ضروري كواهدا ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشهداء الذي يأتي به بشهادته قبل أن يسأل وهو إذا استشهد الرجل على شيء يؤتي شهادته ولا يبتدع من الشهادة هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الزهد بارش إمام ترمذي رحمة الله عليه أبواب الشهادتنا وأبواب الزهد के जोरों का जोर से असल के ज़हादा या ज़हादु तखलीक था ज़हीद अगर चाहते हुए कि दे माल वसाले लेगी शे वसाले लेगी और जब तक ज़ोहद द दुनिया न बेरगबत है तो जिकम सड़ी द दुनिया न बेरगबत इमाल क्या नहीं बस वो देखिए अगर रिवायत जिक्र कई जिकम और रिवायत पर की तवज्जो आखिरत तक पैदा की द दुनिया न बेरगबती और गोर माह के सरे से मुनासबत थी अगर आप दरुग शहादत सरबार खरा की वह है खुदा माल और दौलत तबारा की रुज़ाने मौले माल और दौलत तबारा ज़ुहद इख्तियार का लका खुरा आओ गुनाह मखवा अल्लाह ताला ने देखा मौलाना दालिल कसाल बा गुनाह शुरू हो देना बस लगभग याद हो रहे खान और बस ये शाम وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح قال حدثنا وقال سويد قال اخبرنا عبد الله بن مالك عن عبد الله بن سعيد بن ابي عن ابي عن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملان مقبول بهما كثير من الناس Jauh sehat atau parah. Jika बीमार jika मुंजुना चाहिए उन्हें ठीक करे. और व्यापार वाकी नौका रखी दोनों दुनिया दौलत और माल और बच्ची उन्होंने टिकट जा पे रास्ते में जीवे इबादत सब ने सीखो है. और जिसका पारे जो खुदे तो वो इबादत और पैर लोगों को. जिसका ये हुए मैं इबादत होगा करे. लेकिन नाम में धोखा कवा. मत करता बोलता दो हो चुका ना आखिरत तरफ का दीन तरफ का अल्लाह तरफ का. शब्दे. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي عن ابي عن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي الباب عن انس بن مالك رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند ورفعه وقبه قال عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي طالب بن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ عن هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم ما يعمل بهن लोग बच्चे पकड़ पे अमल होगी और यो अल्लाह मा यालम पे अलग जाहिर खुदा मालूम नहीं कि तक अमल नहीं है बल्कि होता है ठीक काम सही ना बल पे अमल होगी दायो खबर लेकिन तब तक अमल नहीं के रही वो बात बल जाना मालूम नहीं लिमा तقولون ما لا कबर मक्तन अन तقولوا ما لا तफعلوا قبل तफरीवायत करने वक्त बल तफरी वो आया करना और बस इशा فقال ابو هريره رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه
Siapa? وقال إن من المحارم تكون أولا Muharramat nadar satu abadun nas bashi. Boleh, dia khadak ni kita muharramat nadar nasal. Abadun nas. Maka ibadat farid di. Maka sudah makin boleh. Dia usari daru nam puri farid ke no boleh pakai ko. Oka daru puri farid na ke no tabade. No to farid ka abadun nas bashi. Gunahun nadar satu farid ka berbesar. وارضوا بما قسم الله لك تكون من الناس وأخرى Eso puede servir para la realidad. Bastante, no es la libertad. Renata cara. Tamam renata ini adalah berdiri. Berpasnya. وأحسن إلى جارك تكون من المحب Kamil Kamil bagi. Dekat gawat, dari tak butuh garam tak ada. Kamil momen dari jika warni rata tak bawai pun ada syadai dan mahfudin. وأحب للناس ما تحب Asal ni mana ni? المسلمين Jika berjata dalam rasa warni tak berjata dalam kisah tu dalam ketika warni tak sering jadi. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكون Aisyah itu la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa lidhihan. ولا تبصر صاحب إنك ستضحك تميل القلب Awalnya sallam kollega mukhadid insan majhul kutile khadid tumitul qalb tumit samata zulaki imata tarashi zul ghafil ashi mayyit ghafil idat ne aur zul ghafil ashi to jadra kala ghafil shaitan wa waswase de rahe aur zikr ke nabi azwa ghafil ali to jamdi bi ihya al qulubi pake to zikr ke nabi awale rakhandana ke जैसे कि अल्लाह से तैयारी खैरत तैयारी बिया बजाड़ा ले रही हां هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من ابي هريره رضي الله عنه شيئا هكذا روي عن ابي ايوب بن سعد بن غالي بن زيد قال لم يسمع الحسن من ابي هريره رضي الله عنه ورواه عبيد الناجي الحسن هذا الحديث قال ولم يذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه باب ما جاء في المبادره بتعبير عمل قول انتظار مقام البشر ها وبه قال حدثنا ابو مسلم بن المحدث بن هارون عن عبد الرحمن بن رجب ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بنا وعلى سماء ننظر يفسدون mahkini kiu ke sabqatu ke ha الا الى فجر المنسل biya bakal won kusada pesita asina mutu pakir fi munsil biya badana khudai yere biya peto paseman dewe daulat paseman dewe no biya pasake udewa kira salama kitab mutmaine no bore fawla dala ibadatuna ya ghailan mutqin aw ya baghalishi no ghani ki ghina ke sari fatughyan ke mubtalashi kur madara namdana kur kabaro gururo mande utar dunia da para ya badana khudai aw marad mufsid ya बीमारी da se बीमारी ne ka khair de mufsid wujud bade fasid ki बेपाले वगैरह ध्यान से खोले और करते इबादत के और बीमार हुए तो अल्लाह ताला को बीमार है क्यों अल्लाह अजर दे वही की पसंद है और भारत أمور المجهل بربد الرشيد من الشكر أو الدجال فشر غائب انتظار كي يا قيامت بساعة وقال هلو يدا لو يدا كل الدنيا بكمري और इस चीज़ वाले बचा वाला terjadi kan berkafir oleh sidul nazan satane kamal kawa intin dia khalaq balik mana sabab ke ubarwat berko हालात बदल लगी उसने इबादत शुरू होगा क्योंकि बुढ़ा पे पकी पूरा जाने के लिए कीगी कमर पे पकी जारी अमल बदली के लिए कीगी और कचरते सवत भी लिखेगी मरीज पे पूरा अमल बदली के लिए कीगी और बस इशारा هذا حديث غريب حسن نعرفه من حديث عن ابي هريره رضي الله عنه الى من حديث مخرج النار ورواه هذا الحديث عن سمع صالح المقدونيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا باب ما جاء في ذكر الموت فبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه اللذات وقت جمع رايتو panduna tata marsa panduna building party karkhana party mal party daulat party beci party dur panduna khata party aw da din panduna khata ekam sarene ke ho diki me kama ko jalla mena zikre dur panduna khatam jawab هذا حديث غريب حسن وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه باب من قال حدثنا حنان قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن وحيد انه سمع عن مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه اذا قال قبل بكى حتى
مجهول لمن اللقاء لا مجهول مجالي أو معلوم حقيقتي والبسيطة. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من تذكر هذا الجنة جنة يعني يقول يعني أو تذكرون من شوال معلوم لدي فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن الرسول قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة ثم منزل الآخرة فإن نجا منه أي من عذابه من فتنته وما بعد ذلك أسر لديه أبي أسان دي كذا ما بعد قرير جران دي نكدت نجات راغي دارو بي قدم خجرست بيا الله نور بزارته وإن لم ينجى يا ينجو إذا صار إخلاص لشو منه ما بعد ذلك نبي أسان دي شابه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتم أن نقض إلا لقد رمزه منه خبر के मुझे सच करते बेर है बस ना दे दावरे ए बात बाकी आवाज़ गर्मी वो है बस करे देखिए सारी आवाज़ देखो बेर ग्राम से बात है खबर क्या बताए هذا حديث حسن قال كنا نرجو الا من حديث هشام بن يوسف قال من احب لقاء الله يحب الله لقاءه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة وقتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة وإلى أرسل مال بدر أرسل أمر نقد أنا ملاقات بدر وينا جكر مسلمان تمر حاضر شيء تتجنى خيرا نريد أحب لقاء يقول إذا الصواب ما حب الله لقاء أو كافرتا كم أمر حاضر شيء نعذبنا وتوحي نريد كره لقاء الله ولا ملاقات بدر ولا ملاقات بدر تدوي لي الله رحم فيه هذا الملاقات وفي رحم تبشير هذا كنا في مرادي والبصيرة. وفي الباب عن ابي هريره وعن ابي موسى وانس رضي الله عنه حديث عباده رضي الله عنه حديث صحيح باب ما جاء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قومه وبه قال حدثنا ابو الاشهر احمد بن يقظان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطحاني قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيها عائشه رضي الله عنها وعنه قالت لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيه بنت عبد المطلب يا فاطمه بنت محمد يا بني عبد المطلب اني لا املك لكم من الله شيئا سلوني من بعد ما أملك لكم ذنهم ما لشتاس الأفارة من الله من دفع عذاب الله فيه سلوني من بعد ما قول هذا البلد ذان أقبل برابر كذا ذان من ذان جو بردا ये सफारश बकी रसूलुल्लाह खुदा सफारश ये मुमताज है ना अल्लाह बात कसना साजाब और कई और सब अल्लाह द पैगंबर पर सफारश बांधे माफी और यो खबर या दोस्त कि अमल साले हम भी करना और ईमान हम भी नबी पैदा ले रहा या वाला और अमल साले नो या ईमान नो इस पैदा नहीं करता शाबाश है وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وابي موسى رضي الله عنه حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن وقد روى بعض من هشام بن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما جاء في البكاء من خشيه الله تعالى وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يراد او بيب بقولات لك وافق ورزلنا قول بعدين بالمحاجة ابدا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم لا يكتب جهاد مرادها وفي الباب عن ابي ريحان بن عباس رضي الله عنه قال حديث صحيح داخل الجهاد نور داخل الجهاد هذا سبب के قريبا الى ان رضا حديث ومحمد بن عبد الرحمن وقول آل طلحة مدني ثقة رواه عن شعبة وسفيان الثوري وباب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا أحمد الزبوري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم وهاجر عن وجابر عن مغرب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أرض في السماء وحق لا या पदाहे मुराद के पैगंबर हो रहे थे मुकाशफा की मुमता और या किनाए डकवा दिया मानना एकदम केटा किसी जगह पे अहुक अला अंत अल्लाह नबी रामोद और अरबन ताबिआ बिल्ला व मलकुन फइदवाद जबत लिल्लाह ताला अरे तो कहते हुए फरिश्ता नूरानी मखलूक दिलूं जो उसे करते थे चिंगार सिंगे
Maulana saya baru kita bertemu ya nama. Pusing kala koi. Nabi itu 2 kilowatt. Jadi keperluan di bawah. Ngomong ya nama tu. Awak sedar, ngomong tadi respon ada. Tak bila manguli wajib zarati. Nonton malah dor dah dari tu, tiga dah dari tu. Share kesan dah dona kita. Kalau masuk saja kita. Saat kali nama. Berbeza. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالسائر الكوشي ولقد ولوددت أني كنت شجرة تعضد هذا رسول الله مبارك قولنا هذا مدرج منه هذا أبو ذر قولي جاء قولي قال أبو ذر لو وددت أني كنت شجرة تعضد أقول لك تريا غالب كتابك دور إنسان بتقول نريد يرى كرانا تأثيرنا لا مروج هنا هو يوزع بريك خاصة هذا قولني والبسيط مولانا وفي الباب لا فريق كذا استريكي كذا لا يستمون orang budaya dan setelah kita merapau awsaf pribadi munasri kita ni gitu ya ibadat और जगह लक्ष्मीले वाली की दिवसरू न सज्जे न उचंती बदी हुई सुभान का रब्बना या रब्बना मा अबदना का हक का इबादत पदम से इबादत थी पर बसे जमाना وفي الباب عائشة وابي هريرة وابن عباس وانس رضي الله عنه هذا حديث حسن قريب ويروى من غير هذا الوجه ان ابا بكر رضي الله عنه قال وددت اني كنت شجرة تشهد ويروى عن ابي ذر رضي الله عنه موقوفا وبه قال حدثنا ابو حفص عن ابو مالك قال حدثنا ابو الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا حديث صحيح. بس بكم. Jadi tadi Muhammad ada di dunia.